هر مسلمان دپاره پکار دی چې په هر سنت باندې عمل وکړي. روزانه چې کوم الفاظ استعمالیږي سنت دی، دا باید هر مسلمان لازم کې پر ځان او عملی کې. اول که چیرې څوک د یو کار اراده لري نو هغه د انشاء الله ووایي. دویم د ارادې څخه بعد توکلت علی الله ووایي. دریم چې کله کار شروع کوي د شروع څخه مخکې د بسم الله ووایي. څلورم چې کله څوک یو نعمت وګوري نو ماشاء الله دی ووایي. پنځم چې کله د نعمت شکر ادا کوي نو الحمدلله دی ووایي. شپږم د انسان شکریه ادا کولو په وخت کې دی جزاک الله خیرا دی ووایي. اووم مصیبت په وخت کې دی حسبی الله ووایي. اتم چې کله یو لوړ زه ته خیژي چته الله اکبر دی ووایي. نم چې کله د چته سره کښته شوه کیږي سبحان الله دی ووایي. لسم د ملاقات په وخت کې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ووایي. یولسم چې کله د مسلمانه څه ګناه وسي نو استغفر الله دی ووایي. دولسم چې کله مسلمان ته جانی یا مالی نقصان ورسیږي نو انا لله و انا الیه راجعون دی ووایي. دا 12 هغه الفاظ دي چې روزمره انسان استعمالوي. نو پکار د عزتمنو مسلمانانو چې دغه 12 الفاظ یاد کو او عمل په وکړو.